سړی دې په ځان نه دوکه کېږي ورونو. تر ټولو شانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شپه د معراج چې الله ته ورته الله ته یې تحفه څه شی وروړه؟ عاجزي. تر ټولو شانو عاجزي چې سړی عاجزه سي، که عالم ده، که صوفي ده، که خلیفه ده، که بزرګ ده، که امیر ده، که ملا ده، چې الله ته عاجزه سوي د خدای رحمت په در باندې راووري. دا اوبه له پاسه راتویږي که له کوزه ورخیږي له پاسه وي چې تا ځان ټیټ کړئ د الله د فیض به په تا باندې راووري، د الله رحمت به په تا باندې راځي. او که خدای ناکرده په زړه کې علو راغله، تکبر راغی، خبره خرابه سو ټوله. ورونو موږ تاسې په دې مکلف یو چې دا نور هېڅ نه وي، چې هېڅ نه وي. دا خپلې سترګې د دغه حفاظت به کوو، دا خپل غوږونه د ده حفاظت به کوو. نن سبا دا موبایل راووتې، په دغو موبایلو کې الحمدلله تقریرونه د علماو هم راځي، خو بل طرف ته د ښځو عکسونه هم پکې راځي. ښځه په امریکا کې وي، په اورس کې وي، ته له دغه ځایه ګورې، په ټول عمر دې ملاقات هم نه ده ورسره راغلی. د هغې ښځې له وجې به دې د جهنم سترګې د جهنم په اور سلایي کېږي. سترګې غلطې کې استعمالیږي، سروزونه پکې اورېدل کېږي. زموږ ستاسې نن سبا ځوانان طبقه چې دا څومره دي، دا په دغو سروزو باندې عادت دی که نه؟ د قیامت په ورځ باندې به د جهنم په اور باندې صرف ویلې کېږي او په دا غوږ کې به یې ور اچوي. دومره به ګرم وي چې دا د غوږو پردې به پرې کوي، تر دا بل غوږ به یې وځي. سترګې به د جهنم په اور سلایي کېږي، په یوه سلایي باندې به ځای په ځای ړندېږي. خېټه غلط باید نه کو استعمال، له حرامو ځان وساتو. د حرامو کیفیت دا ده ورونو چې څوک حرام خوري ورځ په ورځ یې د ګناه طرف ته شوقي. د دیوبند یو عالم وایي ما یوه ورځ اشتباهي مړۍ وخوړه، اشتباهي مړۍ، 40 ورځې مې وایي د ګناه تصور په زړه کې و، ځکه هغه ډوډۍ مشتبه وه. نبي علیه صلات وسلام څه وایي؟ الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. حلال هم ښکاره دي، حرام هم ښکاره دي، خو په مابین کې اشتباهي امور دي، شکمن شیان دي. له هغو څخه ځان وساتئ. که چا ځان له هغه وساتئ نو دا سړی تقواداره سئ. خېټه باید له حرامو وساتو. تاسې ته دا معلومه ده دا میږې وزې دا حلال مال ده، او بې ادبي مال دا سپي مردار مال ده. دا میږه یوه ورځ زېږوي، د میږو رمې ګرځي، سپی شپږ اوس بچیان زېږوي، د سپو رمې چا لیدلي دي؟ دا مردار شی دی، دا ګټه نه کوي، دا برکت پکې نسته. په حلال مال کې قسم د برکت ته، په قسم یې درته وویل. حلال خوراک کوه، تنخوا دې ده 2000 روپۍ، هغه خوره، زیات مه کوه. په حکومت کې خیانت مه کوه. بله ورځ دلته مې کتاب کتی، د بشر حافي خور مبارکه، دا ډېره بزرګه ښځه وه، وایي دې به دا سنۍ وودلې. یوه ورځ ابو طاهر د حکومت یو سړی ده په بغداد کې، دا راووتی ماښام په ټیم کې، چراغ ورسره ده، دا کوڅو دغو نمایندګي کوي، نګراني کوي، معلومات کوي. وایي چراغ ورسره و، راغی زما د کور مخې ته، خلک یې راوغوښتو، پوښتنه یې کوله، ما د ده له چراغه ګټه واخیسته، هغه ته مې سنۍ وودلې. امام احمد ابن حنبل صاحب ته راغله، ورته وایي دغه ابو طاهر راغلی و، د حکومت چراغ ورسره و، ما هغه چراغ ته سنۍ وودلې، دا سنۍ ما ته روا دي؟ امام احمد حنبل صاحب ورته ورسه چې څومره په کور کې د تجارت سنۍ دي دا ټولې صدقه کړه. د امام احمد حنبل صاحب بچی ورته وایي، ده ته ورته وایي چې تا داسې چې دا لاړه، ورته وایي تا داسې ولې ورته ویل؟ خو دومره به دې ورته ویلي وي چې هغه کمې د حکومت و چراغ ته بیت المال ته دې وودلې دي، آب یې صدقه کړې وې. ده ورته ویل د دې د تقوا دا برداشت نه و چې دا نوره دغه شی دا ګند شی په خپل مال کې وساتي. ما ځکه ورته ټول مال دې وصدقه کړه. هغه تقواداره انسانانو د بیت المال چراغ ته یې سنۍ وودلې وې، د هغه په برکت یې دا ټول دنیا صدقه کړه چې دا د بیت المال شی ده. نن سبا باید موږ په بیت المال کې هم احتیاط وکړو.